او بیا حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم او فرمایل چې دغه بدفعلی نه بچ کېدو دپاره علاج څه دی چې سفره میاشت کې بلاګانې دي دا بدفعلی به څنګه ختمیږي په فلانکي علاقې له زه لاړ شم زه نقصان کوم دا بدفعلی به څنګه ختمیږي دا کس مخ چې زه ووینم نقصان راځي ورځ سپیره تیریږي دا بدفعلی به څنګه ختمیږي حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې دا د الله پاک په ذات باندې په توکل کولو سره ختمیږي ته به توکل علی الله وکې توکل څه معنا چې ته د سفر میاشتې د وجې نه چېرته سفر نه کې ته الله پاک باندې توکل وکړه په سفر میاشت کې سفر وکړه بدفعلی خود به خود ختم ته یو چا په لیدو باندې تا ورځ خرابه تیریږي یو کس سره سحر کې په زور باندې میلاو شه او دا ووایه چې که هزار حادق سره میلاو شم چې خدای پاک ماله نقصان نه را رسوي کل کائنات را جمع شي ماله څوک نقصان نشي راکولی تو سره په زور باندې میلاو شه او اعتماد علی الله وکړه توکل علی الله وکړه بدفعلی به خود ختم شي کم ځای له ته ګاډی ډکوي او په تیر ځل باندې درې څلور ځلې تا ګاډی جنګولی دی یا ګاډي ټیش کولی دی اومغې علاقې اومغې ښار له دوباره ګاډی لوټ کا او دا ووایي چې زه په ورځم زه ګورم چې زما رب زما سره څومره بهترینه معامله فرمایي بدفعلی به خود ختم شي دا څوک فرمایي زمونږ استازو سردار زمونږ د ستاسو د زړه ټکورو د سر تاج حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایي چونکې مخکې زمانو نه دا شی را روان دی دا بدفعلی د اوس زمانو نه نه ده دا هغه د نیاګانو د نیکونو په کتابونو کې ډېره لیکلی شوې ده زړې زړې نیاګانې نیکونه چې دي هغوی نه مونږ ته دا د بدفعلی تصور پاتې شوی دی او دا د هغوی ته د مخکې زمانو نه راغلی دی مخکې زمانو کې به یو داسې طریقه هم کېده چې بعضې خلکو به مرغۍ به پرېښودو په اسمان کې او د یو کار اراده به کوله مرغۍ به اسمان کې پرېښودو که ښي طرف باندې به لاړو او یا به قبلې طرف ته لاړو دا کار به بیا کولو او که ګس طرف ته به لاړو یا په شا باندې لاړو مثلا ما ته مخامخ دی ما مرغۍ پرېښودو ښي طرف ته لاړو یا مخامخ لاړو دا کس به دا کار کولو او که چېرې دا ګس طرف ته دا مرغۍ ما والوتو ګس طرف ته لاړو یا په شا باندې واپس ما په شا باندې لاړو دا کار به نه کولو یو عمل و تیره زمانہ کې دام کېدو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمایلو چې العیافة والطیرة والطرق من الجبت نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمائی د مرغۍ په هوا کې الوزول او بیا په هغې باندې کار کولو نه کول دا د شیطان عمل دی والطیرة او بدفعلیم د شیطان عمل دی والطرق نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمائی چې دا ځمکه کې لیکې راښکل او د هغې نه مخکې مستقبل معلومول دا هم د شیطان عمل دی گویا چې دا کم رسومات بازی کیږي او زمونږ په ژوند کې تړلی شوي دي څه د هندوانو نه راته پاتې او څه د نیاګانو نیکون نه راته پاتې او د اسلامي تعلیماتو خلاف دی نبی پاک مبارک دغه ټولو ته د شیطان عمل ویلی دی گویا مونږ ته اسلام د دغه ټولو کارونو په حق کې اسلام مونږ ته یو عمل راوښودو چې هغې ته استخاره وایي چې هوا کې مرغي الوزی چې دا کار وکړم او که نه او دا فلانکی کار لاړ شم او که نه نقصان خو به منځ کې نه وي چې دا ټول کارونه ته کول غواړي یا په ځمکه باندې لیکې راکاږي د نجومیانو په شان دی او ته مخکې کار معلومول غواړې اسلام مونږ ته یو ښکلې طریقه راوښوده چې هغې ته استخاره ویلی شي 2 رکعاته نفل وکړه او هغې نه بعد د استخارې دعا ووایه عربۍ کې که عربۍ کې نه علما وایي چې پښتو اردو کې هم ویلی شي خپله ژبه کې هم ویلی شي او هغې کار باندې ورشه که خیر دو کار به د وشي که خیر د نو الله پاک به د هغې کار نه رستو کي
اسلام موږ ته دا تعلیم راکړو. صحابه کرام فرمایي چې استخاره تعلیم به نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم موږ له داسې راکولو لکه څنګه قرآن کریم آیاتونو اهتمام به څنګه نبی پاک فرمایلو، دارنګه د استخاره اهتمام به د آیاتونو د اهتمام په شان د فرمایلو. گویا استخاره موږ لپاره اسلام دی. دا ټول سيزونه موږ په استخاره باندې ختميږي. دا ټول سيزونه موږ له اسلامي تعلیمات رڼا چې راشي بدفعلیان خود به خود ختميږي. غرض مدا دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم بدفعلی ته شرک ویلی دی، او دغه شرکیه ګناه مونږ په ډېرو خلکو کې یا په خلکو په تصوراتو کې دا خلکو په عقایدو کې دا خبره موجود ده. تر دې پورې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په بر فرمان علی شان کې راځي. محبوب کریم فرمای من ردته طیرة عن شیء فقد قارف الشرک. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې یو کس دی هغه یو کار د کولو اراده وکړه، یا یې د دې نه ونه کړه چې سفر میاشته کور له یې کډه وړه او ویې چې یاره دا میاشت سپېره میاشت او نه وړم روانه میاشت ربیع الاول بختوره میاشت ده نبي پاک پکې پیدا شوی دی، هغې میاشت کې به کډه یوسم، خو یو یې نه وړه دې د وجې نه چې دا د سفر میاشت ده. یا یو ځای یو کس کار کولو سهار سهار کې ورسره فلان کې میلاو شو، وی چې یاره دا خلکو راته ویلي چې دا چې چا سهار کې لیدلی دی دا کار یې سر ته نه رسېږي، بس وی دا مړه دا کار سبا به یې وکړم، هغه د وجې نه یې پرېښودو. نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چام یو کار اراده وکړه او بدفعلی د وجې نه یې پرېښودو، نبی پاک فرمایي د ځان په شرک آلوده کړو، په شرک باندې ځان ګنده کړو. گویا دا د شرک یو درجه ده چې ته یو کار کوې په بدفعلی د وجې نه یو کار ته پرېږدې، چا د وجې نه دا کار پرېږدې چې داسې نه چې سر ونه خورم نقصان ونه کم. یا ساته نبی پاک فرمایي دغه انسان په شرک په ګندګۍ کې ځان ګنده کړو. دا د مشرکانو په صف کې ودرېدو. د دې د وجې نه حاضرینو حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دغه سیز ته ډېر په زورنه باندې دوی مبارکو تعلیمات پرېښودي دي. شاید چې دا خبرې به تاسو باندې لږې سختې پرېوځي یا زموږ څومره سوشل میډیا کتونکي دي، خو لیکن دا یاد ساتئ دا ټول تعلیمات چې نبی پاک مونږ ته پرېښودي دي د دغه شرک نه بچ کېدو دپاره یې راته پرېښودي دي. او که چاته دا خبره وکړې چې دا خو مونږ پلار او نیکه دا خبره کړې وه چې دا په دې ورځ چهارشنبې په ورځ باندې به سفر نه کې، شپې به جارو نه وهې په کور کې، شپې به نوکان نه کټ کوې په کور کې، فلانکی کار به دا نه کوې فلانکی کار به دا نه کوې. یاد ساتئ دا ټول هغه توهمات دي چې اسلام کې هیڅ گنجایش نشته، بلکې گنجایش خو پرېږده چې دا شته اسلام چې زموږ په زړونو کې موجود دی دې ته غټ نقصان ورته رسېږي. تر دې پورې حضور نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغې نقصان طرف ته موږ له دا پیغام راکړی چې څوک بدفعلي کوي لیس منا من تطیر. نبی پاک فرمایي هغه انسان زما امتی نه دی چې څوک بدفعلي نیسي. نبی پاک فرمایي هغه ما امتی نه دی چې څوک بدفعلي نیسي. او د بدفعلۍ تفصیل باندې ما عرض وکړو چې بدفعلي نیول دا شرک دی، او نبی پاک صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هغه زما هډو امتی دی نه چې څوک بدفعلي نیسي.